صوبایي حکومت نه تر اوسه پورې زموږ هېڅ توقع نشته. ولې په دا چې 13 شپه په 18 تاریخ په 9:30 بجې 8:30 بجې باندې چې زموږ د وزیر اطلاعات محترم شوکت یوسفزی صاحب دی نو هغه انټرویو ډیوا ریډیو سره پکې میلمه و نو هغې چې کومې خبرې څومره وکړې نو موږ نور هم مایوسه شو. ولې چې هغې دا خبره وکړه چې دا چونکې اول د وفاق سره وي اوس راغلل صوبې کې بیا پولیس ته چې کله دا کنورټ کېږي دا به بیا په میرټ وي او په انچې به ولې کېږي. نو دا حقیقي معنی کې چې دا وزیر اعظم صاحب کوم اعلان کړی دی هغې د مطابق د سپریم کورټ د اډر مطابق او سابق آی جي زموږ سره چې په کوم 22 نقاط ایجنډا باندې متفق شوی و د هغې رڼا لاندې که چېرته دې مخلص وي نو زموږ چې کوم مطالبات د 22 نقاط دي دا د دې تسلیم کړي. که نه وه نه تسلیموي نو مشکلات زیاتېږي کمیږي نه. ما بار بار دا خبره کړې ده خو سبا به هغه الزام په موږ په دی نه راځي هغې الزام به په صوبایي حکومت په دې وي چې دی پکې ناکام دي. په دې کې د موږ خو د احتجاج تقریبا چې نن 10 ورځ ده چې دا احتجاج کوم لګولی دی او آل فاټا او اف آر دا ټول راغلي چونکې نن د موږ یو اهم میټینګ و یو ډیلاک و یو ډیډ لاین و موږ له میلاو شوی 20 تاریخ باندې چې په هغه کې موږ له یو هغه راکړی و یو رول ریګولیشن یې راکړی چې دا تاسو وکړو چې دا د خصادار د بهترۍ دپاره سوچ پکې وکړو وکیلانو سره پرې خبره وکړو. موږ هغه واغستو تر وکیلانو دغو ټولو سره پرې موږ مشوره وکړه خو اخري موږ په دغه باندې ورځو چې دا کم شی که حکومت د موږ د بهترۍ دپاره کوي د قبایلو د قربانۍ دپاره یې کوي او قبایلو سره حکومت ښېګړه کوي نو دا شی بالکل تیار نه دی او نه د هغې له خصادار تیار دی نه د هغو لیویزو خصادار په حق کې دی. موږ د حکومت له چې کوم دی یو 22 پوینټ ایجنډا ورکړې وه چې په هغه باندې د موږ سره آی جي پي صاحب حکومت متفق شوی و په هغه باندې اوس هم لکه د موږ د ډېرو قبایلو چې کوم دی د ایجنسو په تحفظات وو غوښته یې پکې خو بیا موږ هغه شیونه چې کوم دی ترېنه وخت کړل او موږ یو پوینټس ویر کړ په هغه پوینټس باندې چې کوم دی د موږ سره صوبایي حکومت و دا هر څه پې اتفاق یې وکړو. اوس هغه کې چې کوم دی مختلف اډریسونه جاري کوي چې موږ له بالکل کتنی دغه نه دي پکار که موږ سره صوبایي حکومت مخلص وي څنګه خان صاحب ویلي دي چې چینج راولو موږ هم دا توقع لرو موږ هم دا هرکلی ویلی و دغه مرجر له چې پکې راشي د موږ نوی نظام پکې راشي خو دلته دا خبره دو کوي چې یاره ملکیزم د دغه خلاف راوچت شوي دي دا ورچت شوي. زه په خپله چې کوم دی یو خیبر نه یو غټې ملکانې سره مې تعلق دی زه چې کوم دی په دا نیم وچت شوی چې یاره ما نظام موږ په همدا راوچت شوي چې د خواصادار فورس له ده په فایدې شی دی یو غلامي نظام ختم شوی دا چې کوم دی ورته میلاو کړی شي موږ مرجر حمایت کړی دی موږ باقاعده په هغه کې پریس کانفرنس هم کړی آی جي پي صاحب هم چې کوم دی تسلیم کړی اوس هم تسلیموو خو صوبایي حکومت اجمل شوکت یوسفزي صاحب چې کوم دی یو سټیټمنټ یوارې ډوله ورکړه او په هغه کې ډېره بېچیني موږ پیلاو شوې وه د خدای دپاره دومره چې کوم دی د هغه په موږ پورې منسه هایکورټ له ځو او هایکورټ له په صوبایي حکومت باندې ځو چې دا نه آیین مني نه قانون مني نه سپریم کورټ په احکاماتو باندې عمل کوي په دا چې موږ د وزیر اعظم صاحب دروازه وټکوله ګورنر صاحب دروازه هم وټکوله د وزیر اعلی صاحب دروازه هم وټکوله اوس آرمي دروازه موږ وټکوله د آرمي د موږ مشر ورور ده انشاءالله تعالی چې موږ له باقاعده دا ویلي دي چې تاسو به موږ باقاعده چې تاسو عین او قانون مطابق به موږ به باقاعده تاسو سپورټ هم کوو او تاسو موږ نه آرمي له چې کوم دا ډیلاک ولا ورکو چې دا 22 پوینټونه ته وکړو که په دا کې غیر قانوني شی